کړي ټول یو برابر خلک وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا بیام تاسو قبیلی کړي پلان کې قبیله پلان کې نسب پلان کې خاندان دا د صد پارا لتعارفوا د پارا د دې چې تاسو یو بل او پیژنئ دا قبیلی او خاندانونه د یو بل د پیژنګلو د پارا لکه مثال یو نوم دی او دا د دریو کسانو دی توای پلان کې نو خلق بوای چې کم یو وای پلان کې چې د پلان کې نسب او ټبر سره تعلق دی نو په دې بتا سو یو بل او پیژنئ لتعارف نور ټول د یو بنی آدم اولاد یې صرف قبیله دی د پاره دی لتعارفو چې تاسو یو بل او پیژنئ د نسب د وجه نه به یو ته په بل باندې فضیلت او تفاخر به نه کوئ تکبر به نه کوئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت په ټول مخلوق کې عزتمن سړی هغه دی چې هغه کې د الله نه یره وي او پرهیزګاري وي دا غوره دی الله عزتمن د الله په نسبت اکرمکم عند الله اتقاکم سوک ډیر پرهیزګار دی او د الله نه سوک ډیر یریږي دی د الله په نس عزتمن دی نو عزتمن والے د الله په نس چې دی هغه د الله نه په یره کې دی هغه په پرهیزګارۍ کې دی د نسب په وجه به یو بل باندې تفاخر نه کوئ دا د جاهلیت یو عادت و چې د نسب د وجه نه به یو په بل باندې فخر او ځان لوی ګڼل او بل سړی رکوټې ګڼل دا ټیک نه دی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارف قبیلې دې د پاره جوړې کړي چې یو بل او پیژنئ یو بل سرم تعارف او پیژنګلي وشي یو بل به پیژنئ نور تاسو ټول د یو بنی آدم اولاد یو مونږ ټول یو شي دغه یو ځای ته به ورځو یو ایمان دی یو قرآن دی یو کتاب دی یو رب دی یو شي بیا الله پاک بعض خلق خاندانونه او قبیلې جوړ کړي دي پلار دی زوی دی رور دی خور ده تره دی ماما دی ورېره ده او خورزه ده دیتا قبیله وای او دیتا نسب وای او دیتا رشتہ وای رشتی بډیر خیال ساتي په شریعت کې دی شریعت کې دی رشتے ته رحم وای الرحم دیتا رحم وای او رحمان د الله د ذات نوم هم دی او رشتے ته رحم وای دا ډیر لوی حیثیت لري په دین اسلام کې نسب او رشتہ داری دا لوی اهمیت لري په دین اسلام کې دې به ډیر غټ خیال ساتي رشتہ به نه خرابوي رشتہ به نه ورانوي د دواړو جهانو سردار فرمای من احب ان یبسط له فی رزقه چې کم سړی دا غواړي چې زما د رزق فراخ وي او زما د نیټه اوږده شولې ژوند مې د اوږد وي او رزق مې پراخ وي دا خو د هر سړي ارمان دی چې رزق مې تنگ نه وي دا پراخ وي او ژوند مې اوږد وي بس الله ډیر عمر راکړلی نو که کم سړی دا دوه خبرې غواړي چې رزق مې پراخ وي او نیټه مې اوږده شولې نو نیټه د چا اوږدیږي نه خو الله پکې برکت ورواچي دې ته اوږدېدل وي لکه عمر به دې 40 کاله وي او الله به پکې د 80 کالو د عبادت توفیق درکړي دومره کارونه به درنه خدای والي دې ته د عمر اوږدېده وایي نو چې کم سړی دا غواړي چې زما د رزق فراخه شولې او زما د ژوند نیټه مې د اوږده شولې ژوند کې مې د برکت وې نو د دواړو جهانو سردار فرمایي